دی او د هر مکاتب فکر خلک دلته موجود ناست دي. په دې ایجنډا کې څلور پنځه خبرې دي خو مقصد د ټولو مردم شماري ده. موږ دا یو خبره کوو کلاوې کوو چې که موږ د آیین په مخالفت کې راپاڅېږو نو هسې نه چې د آیین په مخالفینو کې موږ شمار شو. زمونږ آیین او قانون په حقیقت کې دا وایي چې کله اسمبلي ماتېږي نو په 90 ورځو کې دننه د بیا الیکشن وشي او دا دلته چې کوم خلک موږ ناست دي نو دا ټول موږ د آیین پاسداري کول غواړو او موږ دا ووم چې آیین زموږ د ټولو نه بالادسته دی. موږ دا غونډه چې دا موږ بې مقصده ګرځول نه غواړو خو په دې کې دا یو اپیل موږ ضرور کوو چې زموږ کوم قومي حکومت دی په هغې کې زموږ قومي اسمبلي موجوده ده. بېشکه چې یو ګوند استعفا ورکړې ده او هغه احتجاجاً وتلی دی. موږ چې دلته کوم قرارداد وړاندې کوو زما په خیال کو دا قرارداد هغوی هلته وړاندې کړي نو د هغې به د دې نه ډېره زیاته پیدا وي. البته موږ د دې مجلس په وسادت سره قومي او صوبایي او د سینټ مشرانو ته لازمه دا خبره کوو چې دا دې په قومي اسمبلۍ کې د قرارداد په شکل کې وړاندې شي او موږ د هغې حمایت کوو او بیا زمونږ ایوان بالا بلکل موجود دی او په هغې کې د هر ګوند نمایندګي موجوده ده او هر قانون چې کله پاس کیږي نو په هغې کې د هغوی دسخط او د هغوی وینا او د هغوی کردار لازم و ملزومي. نو دا خبره موږ بیا هم کوو چې دا دې په ایوان بالا کې هم وړاندې شي او په ایوان بالا کې زموږ د باجوړ نماینده هم شته. راځو دې خبرې له چې امن و امان نشته، بدامني ده، بدمزګي ده، د ملک معیشت خراب دی. نو د امن خبره به ځکه موږ دلته نه کوو چې په 2008 کې کله موږ الیکشن کاوه هغه حالاتو ته ګورئ او دې حالاتو ته ګورئ دا ستاسو څوک جواز نه مني. بیا راشه 2013 ته په 2013 کې چې ستا د امن و امان کم حالاتو او اوس دې کم حالات دی دا هم نه بیا څوک جواز نه مني. که 2018 ته لاړ شي نو په هغې کې هم ته خپلو حالاتو ته ګوره او 2019 ته هم ګوره. نو د ملک حالات تر راتلونکي هم دا ګرنټي دلته کو څوک ورکولی شي چې ګنې کال بعد به دلته دا حالات برابري یا به 2 کاله بعد دلته دا حالات برابري. نو د امن و امان ګرنټي نه موږ ناس خلک ورکولی شو او نه زمونږ په قومي اسمبلۍ او په سنټ کې څوک کیني نه هغې ورکولی شي او نه لا تر دې وخته پورې چا ذمهوار ځان وګڼو چې امن و امان زه ورکولی شم او د امن و امان ذمهواري زما ده. نو موږ له دا خبره کوم نو په داسې ځایونو کې وکړو چې هغه هلته مقصد د دې حاصل شي. موږ ته بېشکه چې امن و امان نشته، بدامني ده، خو د دې دا مقصد نه دی چې ګنې موږ به د بدامنۍ نه او د نه امن د لاسه الیکشن یې نه کوو. موږ جمهوریت پسند خلک یو، موږ دا غواړو چې الیکشن دې وشي، موږ دا غواړو چې الیکشن دې په هر حالاتو کې کیږي. خو چې دا کم موجوده وخت کې دوی الیکشن کول غواړي نو موږ د دې په دې مخالفت کوو چې زموږ کوم زاړه روایات دي په هغې زاړو روایاتو باندې دې الیکشن وشي. قومي او صوبایي الیکشن به ټول عمر دپاره زموږ یو ځای کېدو. نن قومي حکومت د پی ډي ایم دی، صوبایي پکې نګران حکومت راغلی دی، معیشت زموږ تباه و برباد دی. نو که فرض که موږ غواړو چې دلته دې په صوبه کې الیکشن وشي نو بیا راپسې ډېر لنډ د قومي اسمبلۍ بیا الیکشن دی. جواز زموږ دقه یو کیدی شي چې موږ دا ووو چې د نګران ګورنمنټ په دغه کې د دواړه الیکشن وشي خو دا نه چې صوبایي نګران دی او قومي د پی ډي ایم دی. او بیا موږ دا ووو چې نیشنل ګوند او پیپلز پارټۍ ګوند د پی ډي ایم حصه نه ده خو د حکومت حصه ده. نو موږ د پی ډي ایم د پالیسو په دې موجوده وخت کې په موږ هر څنګه و موږ د هغې پابند دي چې موږ د هغې څه په حکومت کې ناست دي. نو که موږ ته ځان هسې وباسو دا هسې ځان له دوکه ورکول دي، عوامو له دوکه ورکول دي. په حکومت کې اوسه کښېنمه
وزارتونه ترې اخلم، په قومي خبرو کې ایشو کې شامل یم، او څه کوي په پی ډي ایم کې د سنې یم، او په دغه کې حکومتونو کې سره شامل یم. موږ د خپل پارټۍ باندې هم دا غږ کوو، ځکه چې زموږ د پارټۍ دا بیانیه ده یا دې په حکومت کې مسنه کینی په پی ډي ایم کې بار دی چې دی، او که فرض که کینی نو بیا دا د هغې حصه جوړ ده، ځان له دې بیا نور خلکو له دې په دې کې هېڅوک هم دوکه نه ورکوي. راځم دې خبرې له چې زموږ د مردم شماري موږ ته په 2017 کې ډېره زیاته کمه پیش شوې ده. په حقیقت کې موږ 17 لاک نه ډېر خلک یو، او که فرض که اوس دلته وشي نو موږ به د 18 نه هم واوړو، نو بیا په 7,80,000 باندې یو قومي اسمبلی سیټ دی. نو په کار دا دی چې بیا موږ ته 3 د قومي اسمبلی سیټونه راکول، نو زموږ دا حق جوړېدو چې موږ ته 3 راکول. نو موږ دا و چې که فرض که په صحیح معنو باندې مردم شماري وشي نو زموږ بیا د یو قومي نه د 3 قومي سیټونو حق دی چې موږ ته دا بیا راکړی شي، تر څو پورې چې زموږ د بار خلکو دی چې زموږ خلک بار دي او موږ له دې ټیمونه جوړ شي او بار دې لاړ شي، او د هغې خلکو دی په مردم شمارۍ کې مردم شماري وشي، نو ګوره دا زموږ په حکومت باندې غږ دی، خو په موږ باندې هم څه فرض دي. زموږ سیاسي ګوندونه، زه نن د سینیټر صاحب شکریه ادا کوم چې هغه کو د امن دپاره غونډه کوله، نن د مردم شمارۍ دپاره هم هغه غونډه کوي، او په قومي ټول ایشو کې دا پیش دی او د ده ګوند پیش دی. زموږ د سیاسي خلک خو د خپل الیکشن دپاره په هر ځای کې جلسه کولی شو، په هر ځای کې، په هر کلي کې، په هر محله کې ورځو، د هر سړي ور موږ ډبو. آیا په مردم شمارۍ کې موږ ولې دا جلسې نه کوو؟ په دې باندې موږ ولې د هر سړي ور نه ډبو؟ موږ ولې په خلکو کې بیداري نه دغه کوو؟ او بیا زما 2-3 دلته اف ام دي، د ځان دپاره خو پې کینو، خپله خبره خو پې کوو، خو د قوم او د ولس خبره په دې باندې موږ ولې نه کوو؟ په کار دا دي چې زموږ ټول مشران دغه اف ام وغواړي او ټولو قومونو ته موږ په دې باندې آواز وکړو، ځکه چې کم از کم 96% خلک دا اوري چې موږ په دې کې بیداري پیدا کړو په خلکو کې، او خلک د دغې ټیمونو سره بالکل راوځي او کور په کور ورسه وګرځي، او زموږ تعداد یو په 2 باندې موږ سیوا کړو، او زموږ په صحیح معنو باندې مردم شماري وشي. نو موږ خبره کوو، خو په موږ ګوره مسلې دي. زموږ معامله دا ده چې هاتي کې داند کانې کې اور دکانې کې اور. ټول ګوندونه چې دي هغوی کوشش صرف د خپل ځان دپاره کوي، خبره په قومي باندې کوي، خو کوشش یې ټول عمر دپاره د ځان دي. خدای او دې زولۍ ته وګورئ چې کم محفل کې کینئ او په کم انداز هم خبره ده، هغه خبره د زړه کوئ، په صدق یې کوئ، والله په یو وخت کې به چېرته خراب نه شي. چا چې د قوم او د ولس خبره کړې ده، چا چې د خپل علاقې خبره کړې ده، چا چې د خپلې خاورې خبره کړې ده، هغوی څوک بیچانه دي منې کړي. د هغوی په هر ځای کې الله ته عزت ورکړی، په الیکشن کې به هم دې سړي ته الله عزت ورکوي، په قومي خبره کې چې څوک هم مرسته کوي دا به په دې دنیا کې هم سر لوړی، دا به په آخر کې هم سر لوړی، خو چې د خولې د ژبې په شونډو په سر یوه خبره او په زړه کې دننه بله خبره، نو دا به په دې دنیا هم تباه او بربادي، او دا به په هغې دنیا هم تباه او بربادي. زه نورې ډېرې خبرې نه کوم، خو دا کوم ناست ملګري چې په صدق دا خبره موږ کوو چې په مردم شمارۍ کې دا کوم ټیمونه چې دي د دې څخه موږ په صدق ګرځو، او موږ د مردم شمارۍ دپاره پېښور، پنډۍ، لاهور او کراچۍ خصوصا په دې کې موږ له پکار چې موږ خپل ټیمونه ولیږو، او موږ دغه خلک خو هلته راسه څوک نشته چې باجوړ ته یې راولو، او موږ د هغوی شناختي کارډونه په کورونو کې کیږدو، موږ د هغوی خلکو اسیري دلته یقیني کړو. نو مردم شماري به په دغې وجه باندې سیوا کېږي، خو که یو سړی بار دی د شناختي کارډ هم بار دی، په خپله باندې هم بار دی، که ښځه او بچي هم بار دي، او موږ دلته خبره کوو چې مردم شماري به زموږ ځای ته شي، نو دا ډېره ناممکنه خبره ده. بیا صرف هسې خبره کوو، په منځ کې زموږ هېڅ نشته، نو په دغې خبرو باندې به یو بل څه یقین کوو، اعتماد به ساتو، او بېشکه چې د دې کې دا غونډه چې دغسې غونډې نور هم پکار دي، نور هم پکار دي، نور هم پکار دي، او هر ملګري هر وګړي له پکار دي. شاهین ملک چې کومې خبرې وکړې زه ورله داد ورکوم، حقیقت هم دا دی
چې موږ خو سیاسي ازادي غوښته 73 آیین هم دلته راوړل غوښتل خو د هغې څه هغه څه چې شامل هغه موږ رانه وړه چې کومې ترقۍ نه موږ غوښتې چې را به شي هغه راسره رانهلې زموږ څه بدامنۍ نه رالې زموږ نه غرونه خلکو قبضه کړه زموږ ځنګلات خلکو قبضه کړه او موږ ته یې دا شنه باغونه جوړ کړي وو چې په دې 10 کاله کې به تاسو له درکوو ستاسو نه به نه غواړو آیا رښتیا ووایي په دې 10 کاله کې موږ له راکړه خو زموږ نه یې واخیسته په تیز یې ووایي که نه واخیستل رانه نو نور دې زموږ نه په قلاره باندې شي او زمونږ دلته چې کوم مسایل دي په دې باندې د بار خلک موږ نور نه منو خو هغه راځي او په هر شکل کې راځي نو موږ د خپل قام او د ولس زمونږ یو اواز دی یو هم خبره ده بېشکه نظریه به هم بدلي زمونږ سوچ به بدلي جنډه به هم بدلی خو زمونږ د ټولو یو سوچ دی یو هم خبره ده نو موږ په مردم شمارۍ کې بلکل به دا کوشش کوو چې زمونږ مردم شماري ډېره وشي او د 18 لاک ته موږ ورسېږو ډېره زیاته به خلکو کومه زیاته خبره زمانه شوي د چا زړه ته پې درد رسېدلی نو زه د هغوی نه معذرت غواړم ډېره مهرباني